السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نننی ویډیو زمونږ د هر قسم حاجت لپاره ده. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته دوه قسمه داسې وظیفې ښیم، داسې دوه قسمه داسې عمل به درته ښیم چې انشاءالله په دې کې تاسو هر قسم عمل وکړو، الله جل جلاله بس تاسو هر قسم حاجت پوره کوي. ویډیو را سره پوره وګورئ. د هغې نه مخکې دوه خبرې کول غواړم. چا چې زمونږ د یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړی هغې خدمت کې دا عرض دی چې زمونږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، تاسو ته به بهترین وظایف او اصلاحي بیانات ملاویږي. دویم نمبر دا چې د مونځ پابندي کوئ. ګوره کوم انسان چې مونځ کوي الله جل جلاله د هغه انسان سره ملګری وي، د هغه هر قسم حاجت هغه پوره کوي. نو ویډیو را سره پوره ګورئ، انشاءالله ډېره پیدا به مو شي. نه که څوک وایي چې زمونږ د یو حاجت پوره شي، زما د زړه یو ارمان دی چې هغه پوره شي. زیاتتر خلک داسې پرون ماته یو کس میسج وکړو چې یاره قاري صاحب زما په زړه دا ارمان دی چې زما بچي د عالمان شي، زما بچي د حافظان شي. ما ورته وی انشاءالله د الله نه امید دی چې ستا بچي هغه چې کوم دی عالمان الله جل جلاله جوړ کړي، ځکه چې ستا د زړه خواهش دی، د زړه مراد دی. نو بهترین او اسان عمل دا دی انشاءالله په دې سره بس تاسو هر قسم حاجت الله جل جلاله پوره کوي. هغه عمل څه دی؟ هغه دا دی د ماسخوتن د مونځ نه بعد 4 رکعاته نفل دی. دا چې څوک کوي الله جل جلاله د دغه انسان هر قسم حاجت پوره کوي. د هغې طریقه څه ده؟ هغه طریقه درته هم زه بیانوم، خو ستاسو خدمت کې دا عرض دی چې ویډیو را سره پوره ګورئ، ځکه اکثریت بیا خلک میسج وکړي یاره قاري صاحب اوس راته تاسو طریقه وښایئ. نو ویډیو پوره ګورئ، انشاءالله تاسو به په دې باندې پوهېږئ. ډېر په اسان الفاظو سره تاسو پوه کوم. هغه نیت چې کوم دی بس وکړئ الله پاکه 4 رکعاته نفل کوم، صلات حاجت، بس دغه نیت وتړه او منځ وکړه. نو سورة الفاتحه به اول وی الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین آمین. دا سورة الفاتحه شوه. دغه شان 41 مرتبه به سوره اخلاص وی قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد الله اکبر. دا سوره اخلاص شو. دا به 41 مرتبه وي. دغه شان په دویم رکعت کې هم اول سورة الفاتحه یو پیره او 41 مرتبه سورة الاخلاص. دغه شان په دریم رکعت کې او په څلورم رکعت کې هم یو پیره سورة الفاتحه او 41 مرتبه سوره اخلاص. دا چې کله وي او منځ مکمل شو د هغې نه بعد به په خپل ځای کښېنې او د ځای نه به پاسې نه په اتحیات په شکل به ناسې او 1000 مرتبه به سورة الاخلاص وي او بیا به دعا غواړي. نو د دعا نه مخکې به 11 مرتبه درود شریف مخکې او 11 مرتبه درود شریف بعد کې. اوس که هر یو درود شریف چاله ورځي، یو خو د منځه هغه دی اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم انک حمید مجید. دا درود مبارک دی. که چاله هر یو ورځي صلی الله علیه وسلم دا هم درود شریف دی. که هر یو درود شریف خو 11 مرتبه مخکې او 11 مرتبه وروسته منځ کې به دعا کې انشاءالله د دې دعا نه مخکې به الله جل جلاله ستا هغه حاجت پوره کړی وي، ستا د زړه ارمان به پوره شوی وي. دویم نمبر